ټاک ته دغه شانتې نوي جینکۍ راغلي دي د ځان د مشهورۍ دپاره قسمه قسم طریقې کوي چې نن څنګه عزتمن په پاکستان کې په ټیک ټاک باندې د ټیک ټاک د مشهورۍ دپاره دغه جینۍ ځان نه کمیس پرتوګ دواړه ایستي دي او ځان نه ویډیو په خپله باندې سازي او ټولې دنیا کتل دي عزتمن چې د دغه ټیک ټاک پیج باندې د دغې د یوې ورځې پالو د 1 میلیون ته رسېدلي دي. عظیم مینواله موږ ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د دغه جینۍ اخر داسې څه مقصد و چې داسې کارونه یې کول. ټول معلومات عزتمن تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شیر کوو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په پاکستان کې دغه شانتې ټیک ټاکرې جینکۍ راوتې دي چې ځان د مشهورۍ دپاره قسمه قسم طریقې استعمالوي چې نن څنګه عزتمنو په سیالکوټ کې دغه ټیک ټاکر جینۍ چې دی نو ځان نه په خپله باندې ویډیو سازه کړې ده. په مخامخ ځان ته کیمره ایښې ده او ځان نه ویډیو سازي چې ځان نه دغه شانتې په کمیسونه د ځان نه ایستې دي او چغې وهي زما ویډیو د سره لایک کوي او زما اکاونټ د سره فالو کوي. په مینواله په دغه طریقه باندې د دغه جینۍ پالو د 1 میلیون نه سیوا ورسېدل. خو ځان یې پکې ډېر سخت په شرمونو باندې وشرمولو چې په خپل خاندان کې په شرمونو باندې وشرمېدل. په داسې مشهورۍ باندې به څه به وکړي چې عزت یې پکې نه وي. مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې د ځان د مشهورۍ دپاره داسې کارونه مه کوئ. د داسې جینکو د مخنیوی وشي ځکه چې دا اوسنۍ معاشره خرابوي. زموږ د عزتمن تر نن زه خبر د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.